زرشاد سره یو ځل بیا او یو زړې ویډیوګانې ما ډاکټر صاحب سره کړې وه، خو زما هغه پیج په یوټیوب بند شو، نیم خبر چې څه وجه وه، خو بهرحال ویډیوز غیبې شوي دي. نو مینهوال وویل چې موږ ته هغه ویډیو یو ځل بیا ریپیټ کړه. ډاکټر صاحب تاسو څه واړه واړه ټپس وو د غاښونو د صفحې، د دې پوندو د چاودلو او داسې یو دوه نورو، نو مینهوال ته لږ تاسو مهرباني وکړئ بیا ریپیټ کړئ. بالکل جواد جلال خان پکار چې دا ویډیوګان ته ځان سره ساتي، کنه دا ډېر قیمتي ویډیوګان دي. یو ځل یو ځل ورته بیا ووایم ستاسو غاښونه که زیړ وي، داغونه وي پې، د هغې د صفایۍ دپاره ودین 1 منټ هغه تاسو د کوم ټوټکه د کورنۍ دا جوړه کړئ، استعمال کړئ، غاښونه به ورسره صفا شي. بیکینګ سوډا به واخلي، پښتو کې چې ورته موږ سوډا وایو، د اوړو، او هغې کې به هایډروجن پر اکساید واچي، دا غوندې که پیسټ پرې جوړ کړي، په دې غاښونو به ولګوي، یو 2-3 منټه دې پرېږدي او بیا دې برش سره وګرځي، غاښونه به بالکل صفا وي. دا یو خوشبه د غاښونو د صفایۍ. هایډروجن پر اکساید دا چېرته ملاویږي؟ هایډروجن پر اکساید عام میډیکل سټورز کې ملاویږي، او اوړو سوډا خو هر چا کوي. ډاکټر نه دا به مکس کړو، هغه به ورته سوډر وي. سوډر بالکل بل زمان یا به موټر سوډر وایي که نه، بالکل موږ کوم چې اسدوالي ټول ورته سوډر وایي. نو هغه به لږ پیسټ په جوړ کړي، هایډروجن پر اکساید به پکې واچي که نه سوډا کې، په غاښونو به ولګي او بیا به برش کړي، بس هغې سره به غاښونه صفا شي. بلکې کم ټوت پیسټ جوړېږي هغې کم دغه شیزونه دي. لکه ټوت پیسټ دا فارموله ده، مینهوالو ووایاست پیسې مو ورکړه. ښه جي بله کومه ټوټکه ده؟ بله ستاسو پوندې اکثر د ژمي کې ډېر زیات وي، د اوړي کې خو دومره نه وي. نو چې چا پوندې چوي، نو هغې دپاره یو ښه زبردسته ټوټکه چې دغه به واخلي، د هغه کیلي نه دي هغه خرابې شوي کیلي، نو هغې پر یو لطیفه هم را یاده شو، خو بیا ورته ووایم. نو هغه کیلې به والي، د هغې هغه مغز به پیالې کې یا څه کې واچي، او هغه به سمیش کړي، او هغه به راواخلي، په پوندو، پښو، په تلو به یې ولګوي، او شاپینګ بیګ باندې به یې وتړي. د شپې دې ویده شي، سبا راپاڅي، پوندې به یې ټیټ کړي. څونه اسانه شو مینهوالو، څښه کیله پوندې پورې ولګوئ، شاپر ته تاو کړئ. ډاکټر صاحب ګرمي را روانه ده، ترخونه څښه بوی کوي، د خولې بوی یې لپاره څه شته؟ د دې لپاره خو سچ څه نشته، خو اوبه زیات څښل پکار دي، اوبه زیات څښي، نو هغه مرسته ستا د خوله به بین نه کوي. بل دا دی چې کوم ګرم خوراکونه دي هغه مې استعمالوي، غوښه وغیره که نه، دا ډېره زیاته چې دا شي نو تاسو خورئ، نو هغې سره خامخا ستاسو د خولې به بین کوي. اوبه زیاتې استعمالول پکار دي، نو هغې سره دی چې دغه به نه کېږي. دې لپاره نور کورنۍ ټوټکې دي، خو لږې ګرانې دي. بل چې کله بین کوي د خپې، نو هغې دپاره داسې دي چې دا ګول باټینګر نه دی، هغه به واخلي، 4 ټوکړې به یې کړي، او هغه به پتیله کې اوبه واچي یا څه کې وایي کې به واچي، او هغه به یې کېږدي، اوبه فوټ کوي. هغې اوبو سره د خپې ووینځي، چې یو ځل یې ووینځل 1 کال به ترې بوی نه راځي، او چې هفته متواتر ووینځل ټول عمر به ترې بوی نه راځي. دا ما ټرای کړې وه، بلکې تاسو به مې پېژنئ، نوم یې نه اخلم، خو خانان دي، او هغه ما له راله زنانه وې، نو ما ته یې ویل وي زما اوښې و، وي د هغه خپو به بین کوو، وي ستا دا ټوټکه استعمال کړه، او هغې سره اوسه پورې ټیک دي. وله جي مینهوالو دا ټوټکې ډاکټر صاحب یو ځل مخکې ما اخیستې وې، خو د بده مرغه زما هغه یوټیوب پیج بند شو، پته نه لګي چې دوی څه پالیسي وي. خو بهرحال دا یو ځل بیا ریپیټ شوې، په فیسبوک په انشاءالله اویلیبل ده، او په یوټیوب زما پیج چې دی جواد خان تنګي مخکې ساده ژوند و که نه، هغې راپسې بلاک کړی، در څه وجه چې بس مې نه کوو، ځکه چې بیا راپسې دا به هم بند کړي، ډېر ظالمان دي. ښه جي، نو ډېره مهرباني، او انشاءالله ډاکټر صاحب سره بیا هم په بل ټاپک راځو. مننه.